چې د سورۃ سجدې په آخر کې الله تعالی د نبی علیه السلام د کفارو نه د اعراض حکم کړی دی چې زما حبیبه عارض عنهم ته د کفارو نه اعراض کوه پوه شوې که نه ته د دې نه اعراض کوه او انتظار کوه په دې صورت احزاب کې هم بیان د دغه اعراض دی بیان د څه دی د اعراض دی چې د مشرکانو نه اعراض کوه مخامخ شوه ته په جنگ خندق کې پس کې په جنگ خندق کې ورته مخامخ شه ځکه صورت احزاب کم جنگ دی دا جنگ خندق دی پوه شوې شان نزول د دې دا دی چې کله نبی علیه السلام مدینه منورې ته راغی نو د یهودو قبایل چې هغه درې قبایلو بنو نذیر بنو قریظه بنو قینقاع دې ته نبی علیه السلام دعوت د ایمان ورکړ په دې کې بعض خلک خو د نبی علیه السلام خواله لاړ او په صادق ایمان سره ایمان راوړ بعض د نفاق په شکل کې ایمان ظاهر خیال کړه خو نبی علیہ السلام به دغه منافقینم اکرام کا ولی به اکرام کا چې نور کفار کم دی دا غي ته سره دعوت آسان شي هغه ته دعوت آسان شي د دې وجنه دی په ظاهر باندې سو ایمان والو نبی علیہ السلام به د ایمان سکو قبول دا آیاتونه الله تعالی نازل کړل پوښی به دا آیاتونه نازل کړ چې یا حبیبا ته د دې سره سختی مکوه نه د دې سره د دې اطاعت مکوه خیال کړه د دې کفارو اطاعت مکوه او د دې منافقینو اطاعت هم مکوه خیال کړه ته صرف چې کوم دین د الله د حکمونو اطاعت کوه نبی علیہ السلام د دې سره ډېر نرمي کوله د دې لپاره چې دعوت دا تمام اهل ستا اهل عرب ته دعوت آسان شي پوه شئ نو الله جل شانه د اطاعت نبی علیہ السلام نه ممانعت کړي دي پوه شئ کنه د الله حبیبي د اطاعت کفارو نه څه دي منی کړي دي یا ایها النبی اے د الله پیغمبره اتق الله د الله نه يرکوا ولا تطع الكافرين اطاعت مکو د کافرانو د منافقانو ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك اتباع د وحي ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوکل على الله يرمکو د مشرکان توکل پچا کوا په الله باندې وکفا بالله وکیلا کافی دی الله تعالی چا کار ساز دی استاد معاملات درست کون کې هغه څوک دی هغه یو الله خیال کړه ما جعل الله ونورستو دغه جهاد را روان دي د چا د اهداف دا غي ذکر بکی خو دې میانس کې خیال کړه د منافقانو یو څو سوالات دي دا سوالاتو جواب دي خو شپه دا پتور د جمله معترضه سره د جهاد ذکر روستو را روان دي د منافقانو د مشرکانو سره خو شپه خدای یو څو سوالات درې سوالات دای کړی دي یو دا سوال دی منافقانو کړی دی چې دا انسان لا خیال کړه دا چې کله دا انسان نیکی کوي او کله بدی کوي دا نیکی چې کم ده دا په یو ځل باندې کوي دا بدی په بل ځل باندې کوي د انسان دو ځلونه دي څو ځلونه دي دا هم ناپوهه خلک هم وي کنه الکه یو ځل مې راته دا وای بل ځل مې راته دا وای یو ځل راته وای مانځل لاړ شه تبلیغیان راغلي دي بل ځل مې راته وای مړه بیکار دي د دې سکار نشته دی پوه شئ به کنه خپل کار ولې نه کوم پوه شئ به کنه نه دا په انسان کې څه دي دو ځلونه دي د دې تاسو کاو دویم تاسو ته نه دا کاو چې کمه خځه چې سړی وته چې کم دینه سووي چې دا زما مور ده خځه ته سووي دا زما مور ده پوه شئ به کنه نه دا زهار دې خځه سره وکړه نو دا خځه چې کم ده دا په د باندې ابدان حرام شوله څه شوله دا بچاوي دا د منافقانو پوه شئ به یو سوال پیدا کاو په نبی علیہ السلام باندې
چې زهار چې دا حرمت ابدي دی. او بل سوال پیدا کا چې کوم الګ ته تا زوی وي اگر که پردې الګ کې تا وته سوې ها زوی دی وته وي ها نو داغه خزستان ګور شولا پتا باندې څه شولا حرام شولا پوه شئ کنه. دا درې سوالات منافقانو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وکړل ها نو دا آیاتونه دغه سوالاتو څه دي جواب دی. ما جعل الله ندی ګرځول الله تعالی لرجل یو سړي لپاره من قلبین دو زړونه فی جوفه په خېټه ددک وما جعل ازواجکم ندی پیدا کړی الله تعالی بی بیان استاسو الله تی هغه بی بیان تو ظاهرونه چتا سو سره زهار کوي منهن د دې سره ندی ګرځول الله تعالی دا خدمه امهاتکم مین استاسو نا مور نشولا یو سړي خپل خدای ته مور وې کنه چې په ما د څه حرامه لکه دا مور را باندې حرامه ده پوه شئ به کنه ها بس زهار دا زهار ده د دې سو کې کفاره دی ورکی ها بیا چې کوم نه خزا ده بیا څه ده کفاره دی ورکی ها بیا خزا ده پوه شئ به وما جعل ادعياكم ها ان دي ګرځولي الله تعالی دغه ناسکه زامن استاسو ها ابناءکم زامن استاسو ها دا چې کوم نه دا حقيقي دامن نه دي ها دا خو پرځي دامن دي پرځي زوی ته زوی نه ویل کیږي پوه شئ به دا په دې سم کې دا د جاهلیت ها نخشته ده کوم دی کی حالته کې چې کوم الک یو جنې وکیل شو جنې څه شو وکیل شو دغه خور شو دغه څه شو دا غي لیدل میدل وته وسره وا شو یو بل ته تل راتل روا شو پوه شئ به کنه ستر پرده څه شو ختم شو پوه شئ به کنه ستر پرده څه شو ختم شو ها نه دا د جاهلیت چې کوم دین طریقې دي. ذالکم قولکم دا خبر استاسو چې دا بیا فایکم فخلو استاسو باندې دا صرف د خلی خبره ده پوه شئ به ها دا چې تاوی دا زما زوی دی والله یقول الحق الله فیصله د حق کوي وهو يهدي السبيل الله تعالی راهنمایي کوي د لارې حق ها خیال کړه دا چې واقع شیو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ناسکل زویو چې دا غنوم څه دی دا غنوم زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ او دغه زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دته نبی علیہ السلام سویل ها یو اسامه ابن زید ابن حارثه یو دا پخپل زید ابن حارثه دته نبی علیہ السلام زوی ویل او شفق او دا اصحاب کرام به هم دته سوي دته به چې کم دین واکه ها ابن الرسول به وته وي چې دا د نبی علیہ السلام زوی خیال کړه او بیا نبی علیہ السلام دل واده و د چا سره د حضرت زینب ها د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره ولې نکاح خیال کړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ها د دې سره د نکاح خواهش دا وو ځکه چې الله تعالی ورته وحی کړی و چې ستا به د زینب سره سکیږي نکاح خیال کړه خو دغه قانون د عربو چې ناسکه زوی دا چې کوم نه زوی وي او داغه خزه سي دان ګور وي او داغه سره نکاح سره نکاح حرام دي کوشش د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې خبرې سو فکر د دې وجنه یو موقع کې دغه زید رضی الله عنه د دې زینب نه خپش چې د زینب نه خپش نه د طلاق اراده وکړه ها او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغوي یا رسول الله د دې زینب نه خو ډېر خپشوي ما او دړه مغواړي چې دله څور کما طلاق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ها دا کار مکوا طلاق مور دی خو ته الله تعالی او ته په وحی سره بشارت او زیر ورکړی دی چې زما پیغمبره د دې زینب سره به نکاح سوکه نکاح به سره خوش نو نبی علیہ السلام به ته مشوره د څور کوله چې نه طلاق بنو خیال کړه
طلاق بنو ورکه د الله د حبیب سره دا یره کده طلاق ورکه او زما سره نکاح وشي ها پما زما په پیغمبره به سره شي عیب راشي داغ به په ولګي چې دا څنګه پیغمبر دی ها دنګور سره سو کو دنګور سره نکاح وکړه کوشش وکړه دا الله حبیب په دې خبره باندې ډېر پریشان الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل ها چې مخه پکېګا کوشش وکړه دا ما استاد لپاره ها مقرر کړی دی چې دا بستا بي کېږي کوشش وکړه تخشى الله ها والله احق ان تخشى الناس والله احق ان تخشى ته خلقونه یریږي خا غره داده چې ته د الله نه ویریږي ها په دې باندې ته چې کم دینو ها مخه پکېګا د دې سره بستانه کا کی داغه ذکر الله تعالی کوي والله يقول الحق على بيان د حق وهو يهدي السبيل الله تعالی رحمه کوي د حق لارې ادعوهم دې سره دې توازن کوي له ابایم پلرونو د دیتا دته بغوله زید ابن محمد نو وای دته بسوای زید ابن حارثه ورته وای هو اقصتو د عدل خبر ده عند الله پنه د الله تعالی باندې فإن لم تعلموا آباءهم کتا څه د پلار علم نشته دی یو لکه دا څه دی چې پلار کې مندلې شوی دی د پلار پته نه لګي او تاسو کو تا په بچیوالي سره ونی سو ها کدا غلط ته ها نستا زوم کیږي نه ها نستا زوی کیږي نه او کداغه جنې دا نستا دور کیږي نه ډېر خلق داسي بیا دغه جنې په دا کور کې لوی شي ها او پیغله شي ها نو غلکان په دغه کور کې چې وې دا زمونږه خور ها هغه سره نکام نه کوي او هغه ته آزاد او ته ګوري دا جایز دی نه دی جایز دا جایز نه دی ها دغه دا پرزي زوی دی او پرزي خور ها دا چې کوم نه دا نه خور کیږي او نه څه نه زوی کیږي کوشش او ډیر خلک زموږ په دې پښتنو کې مداري واښته چې کوم جنې چاو مونږه په دې لار کوڅه کې کور ته راوړل ها دغه وسش ولا د کور د دې علاقانو وسش ولا خور شو کوشش فإن لم تعلموا كجرتا سن پويږي آباهم پپلرونو د دې باندې فيقانكم في الدين استاسرون دي په دین کې ومواليكم داستاسو مريان دي یا استاسرون دي یا مريان وليس عليكم جناح نشتفتا سبحانه گناہ فيما اخطأتم به هغه څه کې چې تاسو په خطا شوی ته روزه پورې کتا ته ابن محمد وی ها دغه ګناه درته الله بخشش کړی ولکن ما تعمدت قلوبكم لیکن ګناه پتا سو هغه دې چې اراده وکي دغه ګناه تاسو وکانه الله غفور رحیم النبي اولا بالمؤمنین پیغمبر چې دا اقرب د مؤمنانو ته من انفسهم د نفسونو د دینا معنا پیغمبر څه دی واجب التعمیل دی ها دا حکمونه به معنی ها خیال کړ په مقابله د پلار کې ها او د مور کې د پیغمبر حکم څه دی هغه څه دی هغه حق دی کوشش وکړه هغه چې کوم ډیر ضروری دی وازواجه د دې وجنا حدیث کې راځي کنه لا يؤمن احدكم ها حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمع تفسیر قرطبی لیکلی دی چې النبي اولى بالمؤمنين یعنی اولى بالتعمیل ها پیغمبر اولى بالتعمیل د مور پلار وازواجهم او بیان د دې چې دي امهاتهم د مایند د مؤمنانو دي ها مایند د مؤمنانو دي د دې معلومه شوه چې د پیغمبر د بیبي سره ها نکاح نه دی جایز و اولو الارحام بعضهم او رشتہ داران خلق چې دی بعض د دینه اولا به بعض نږدې دي بعض ته په کتاب الله په کتاب د الله تعالی من المؤمنین ها دغه اولي الارحام چې دي دا من المؤمنین دا د جنس د مؤمنانو نه وي المهاجرین د مهاجرانو نه وي خیال کړه یا دا اولا او اقرب دي د سنه د نور مؤمنانو او د مهاجرین خیال کړه د وراثت حقدار څوک دي اولو الارحام دي دې سره ثباتل شو په دې سره عقد مواخات ها عقد مواخات چې کوم نبی علیہ السلام په میند انصارو او د مهاجرینو کې کړو هغه په دې سره باطل شو
هغه باندې بشپګه حصہ د میراث دا میلاویدل او په اولو الارحام سره څه شولا منسوخ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم مگر چې تاسو احسان کوئ د خپل دوستانو سره معروفه په طریقې د وصیت سره په طریقې د وصیت سره خپل دوستانو ته سو ورکوي نو خیر دی خو په وراثت سره نه وکانه ذالک فی الکتاب مسطورا او دي دا فیصله په کتاب الله کې لیکل شوی پس کې په کتاب الله وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ دا د پیغمبر علی السلام معاهده ذکر کړي چې مونږه اغسطه ده د پیغمبرانو نه محکمه وعده او ستانه مغسطه دي او د نوح علی السلام نه مغسطه دي او د ابراهیم علی السلام نه او د موسی علی السلام نه او د عیسی علی السلام نه همونګه د دې پیغمبرانو نه اغسطه دي محکمه وعده د صدا پاره لیسال الصادقین عن صدقهم چې الله بیا تاسو کې د پیغمبرانو نه چې هغه صادقان دي د رښتیاو د دې د رښتیاو تاسو د دې مؤاخذه د سکړه ده کوم وعده یې نه غوښته چې تاسو به د یو بل سره مدد کوئ او حق برسوي واعد للكافرين عذابا اليما الله تیار کړی دی کافرانو لپاره عذاب الیم دې باندې یو سوال دی د طالبانو چې نوح علیہ السلام خو څه دی هغه د نبی علیہ السلام نه مخکې دی ابراهیم علیہ السلام هم مخکې دی دا من کوي ولې چې کوم نه سکو د ټولو پیغمبرانو نه مخکې الله فرمای ما د پیغمبرانو نه وعده غوښتي دي او خاص کرستانه مې غوښتي نو سوال پیدا شو چې نبی علیہ السلام په اعتبار د ظاهر سره د ټولو پیغمبرانو نورستو دي دلته ولې مخکې کړي دي دې جواب څه دی جواب هغه حدیث ته چې كنت نبيا وآدم بين الماء والطين زه پیغمبر ما آدم علیه السلام لا پمیان دسکه د خټه او د وبو کوشش په ایا بل حدیث کې راځي كنت اول الناس في الخلق واخرهم في البعث كنت اول الناس في الخلق د خلقت په لحاظ سره د سیما زه اول ما ولي جدما روح د ټولو نه سده اول ما خلق الله نوري دم حدیث ته اول ما خلق الله نوري اول هغه شی چې الله پیدا کړی دی په ټول مخلوق کې هغه سده نور زما او دې حدیث کې دا دی چې انا اول كنت اول الناس بالخلق د په خلقت کې د ټولو نه مخکې پیدا شوم واخرهم في البعث په بعث کې د ټولو نه سیمه ورستم دا حدیث تبرانی نقل کړی دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې كنت اول الناس في الخلق واخرهم في البعث يا ايها الذين امنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت الله تعالی پتا سو باندې دا مخکې نعمت رسالت ته نبی علیہ السلام ذکر شو دا اوس نعمت ته د ملائکه الله تعالی ذکر کوي چې په میدان د احزاب کې سره غلیو فرشتي راغلي وي دا واقعیا کې هغه جهاد د احزاب ته اشاره ده یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم یاد کې نعمت الله تعالی پتا سو باندې عزتکم جنودن هر کله چراغ لتا سو تا لخر د ترالنه لخر د چا د مشرکانو لخر د مشرکانو په مدینه طیبه باندې حمله وکړه دغه لخر د چاوي یو د بنو عینه قبیله د ابو سفیان رضی الله عنه لخر د مکه معظمه د عینه قبیله لخر او بنو قریظه او دارنګي غطفان د دې قبایلو لخر دا په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې رااله خیال کړه د مسلمانانو لخر صدرینیم زره خلق خیال کړه او د کفارو لخر د 200 نه هم زیات کوشش وکړه فارسلنا علیهم راولې غلو په سر کوبې د دې کې ریحان بادونا ارسلهم پر راولې غلا
وجنودن او لخر د پرشتو لم تروها چې تاسو نه ویلیدلې وکانه الله بما تعملون بصیرا الله په اعمال تاسو باندې بینا دی ها الله یو نور سورته دغه محاصره وا او خندق اصحاب کرام سو کناسته ها نور سورته محاصره وا په نولسم ورځ باندې سره سیلای نبی علیہ السلام اصحاب کرام ته وی سوکنر پکشتا ها چې هغه د کفارو حال ما تراوړي خو شبک خدای پر رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله زه تیار ها وی چې ما یو صادر او سرجی ډیره زیات د مدینه منورې سالم هم لیدلې ده د مکه معظمه هم لیدلې ده خو شبک مدینه منوره کې سالم شروع شومه خدایا کله بوزا آبادی ته رسېږم هم د قضایت ده او دغه ته احد ته نږدې شو په شبک او زورور سالو او بیا چې ورسېدل چاراله دعوت کړو حضرت صاحب مزور سره ومه ها مولانا عزیز الرحمن صاحب او لس پنځلس کسانو په گاډي کې چې مونږ ورسېدو او چې څنګه د گاډي نه کوز شو بارانو ها او د سړځي په مخه واغستلو مې خدایا اوس د آبادی تم زر ورسې په شبک دا چې چلې لګېدل چلې مدینه منوره نه دغه چلې کې د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ وای چې ورسېدم ها تیاروا ها او ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې دغه وخت کافرو او د قافلې مشر دغه 2000 کسان ها دغه سرداران راغون کړل و تقریر وته شروع کوي تاسو خدای وبخه اول خو معلومات وکړي چې چتا جاسوس را پکې نه ها زغه پکې پدې میانس کې ناستو پوه شي به ها به معلومات وکړي او بیا چې کوم بیا تقریر شروع به معلومات کول به د تفوسونه د یو بل نه کول سو یا چا خو یو بل لیدنه بند کمره وا پوه شي به تفوسونه کول الکه تاسو کې و ما چې کمال چې نمبر را ورسېد ما خپل چې کوم شی والا ته خي طرف ته هم وي الکه تاسو کې هغه چپ طرف والا ته مې الکه تاسو وېته په ګاډاندې شوم زمانه ډو تاسو ونش په شي په وېته بیا غلې پاتې شوم وې چې کله تقریر ابو سفیان رضی الله عنه وکړو وې تاسو ته پته چې چلے والو تعالی کټوي توش ولې سا او دغه او خان وتخیدل خکیلونه وشلول خو شي به کنه وسکو زو کنه پاتې کېګو ان نو مشوره وشول چې نه په دغه د زو او د شپش پکې څکو شپش پکې خپیو باس خو شي به نو الله تعالی په دغه شیلې را وستله او پرشتي رااله هغه ول زونه سګړله بوزدل کړله پته اختبانه ټول لا نه الله تعالی بیان کړي اس جاءوکم هر کله چراغ دا کافران تاسو ته من فوقکم د پاسه طرفنا پاسه تاسو لیدلې الله دې ته توخی او شپه کنه دا غرد د احد نه دی خواته مدینه منوره نه چسلېزي احد طرف ته پلاره کې غرد دغه غر د کدری میلا درینیم میلا فاصله کې څه دی دغه چې کم دینو خندق دی هغه خندق هغه درینیم سوا درینیم سوا چې کم نه غاز وګد دی درینیم سوا غاز خیال کړه او دغه خندق دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړو اصحاب کرام ته په هر لاسو کسانو باندې لاس غزا مقرر عربي لاس غزا دې زمونږه سو غزا جوړیږي پینځه نه په لاسو کسانو باندې لاس غزا عربي دا په کناستل مقرر پوه شئ دا په مشوره د چا باندې دا په مشوره د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی از دعوکم هر کله چې دی را تاسو ته من فوقکم د پاسه طرفنا ومن اسفل منکم اندلان د طرفنا احاطه کړي وا د شپاسه غاړي نوم دشمن راغی د لاندې نم راغی و از ذاغت الابصار پاوه کې چې کاږه شو نظرونه تاسو د ډېر hebat توجه د سترګې څشولې کاږي شولې او بلغت القلوب او ورسېدل زړونه تاسو الحناجر ګورګوټی تا کم ځای ته ورسېده ظلم دی ګورګوټ تا راوچت شو ګورګوټ څه دی حنجره مونږ ته دا اډو کې وای پوه شي په کنه دته حنجر وای وتظنون اتاسو ګمانونه کول بالله په الله تعالی باندې ظنون غلط ګمانونه
دا منافقان پکیو هغه به مړه دی پیغمبر نه پری خو ذل خورایستلو یې د کلی نه راستل مونږ ولا مشوره ور کړی و چې جنگ په کم ځای کې کو جنگ په کلی کې دن نه کو خدا به نه بهر ته وځو هنالک پتا غځای کې ابتلی المؤمنون ازمایش شو په مؤمنانو باندې وزلزل زلزالا شدیدا پریشان شو دوی په پریشانه سخت سره لکه په زلزلہ کې چې بنده شي جړکاو شي ای وایي یقول المنافقون هر کله چې ویل منافقانو والذین فی قلوبهم مرض هغه کسانو چې په زړونو داغي کې مرض د منافقای ما وعدنا الله وعدنا د کلی زمون سره الله تعالی او رسول د الله تعالی الا غرورا مگر د دوکي مونږ ته ویلو فتح به کیږي حالان کې هغه څه دي شکست ورپسې و اذ قالت طائفه باغ وخت چویل یو ډلې منهم د دینا یا اهل یثرب اے خلق د مدینه لا مقام لكم نشته د اقامت تاسو د پاره اے د جنگ وخت تخته پوښ وکنه وردا د توایما چې خیر به کاډوشته دي نه پوښ وکنه د تیخت وخت وې دا بوزدله قبيله څوک وا دیتا ابن قیتی وته وې پوښ وکنه اوس ابن قیتی دا دغه منافقانو مشرو اوسو ابن قیتی دا د منافقانو ته आवाज وکړو وې د مدینه خلکو دانګي پرجعوا واپس شه د میدان ويستاذن فريق منهم ایو ډله د منافقانو داسو چې هغه به څه چل کاو هغه به نبی عليه السلام تراغله به یا رسول الله خو خدنه د چمو د کور ته لغونده کې ورشو دا خو نله سره دی وشولې ظلم وچاودلو لغونده کې د کور ته ښکارا شنو خو خدنه لا هغه به اذن غوښتو النبي عليه السلام يقولون ويل باي ان بيوتنا عورا بشک کورونه زمونږه خالی نوله صورت وشولې کورونه د قشان پاتې شوی دي چمړه به کجوندي به نه جوړه به کروغ به وما هي بعورا حالان کې کورونه به خالی نو ځکه دغه جهاد سو پرځعين نو ټول د سیل منو ته دې سبا کور ته پاتې شو ای یریدون دی به اراده نه لرله الا فرارا مگر د تیخته د میدان نه به ځانشتو ولو دخلت عليهم اکجره داخل شوی په دی باندې سو خیال کراله کنه که داخل شوی په دی باندې من اقطارها د طرفونو د مدینې نه څه دا پوزونه د دشمنانو که د مدینې د طرف نه راغلي ثم سئل الفتنه او بیا د دینه تپوس شوی د نصرت اے دا منافقان هغه خلق دي کله دې بلې غاړې نه دا احزاب راغلي وي او د مدینه د منافقانو ته ویلې وي چې زمونږه مرګیتیا وکي دی به بسر وچشم دی بسوي بالکل مرګیتیا کو استاد چې داخل شوی دا فوجونه د دشمن د اطرافونه او د دینه بیا تاسو ته مرګیتیا شوی وي د فتنې نه مراد څه ده نصرت ده لاتوها دی براغلیو دغه امداد تا وما تلبسوا بها ادي بدرنګ نو کړي درنګ بنو کړي دغه فوجونو بها په دې مدینه کې الا یسیرا مگر ډیر لګ کبل فرض د دې سره د منافقان عملاً ملګری شوی بیا بم دوی په مدینه کې ټینګ شوی نو څوک دا احزاب او شوی ولقد كانوا عهد الله بشکدي معاهده کړي و د الله سره من قبل د مخکنا دې د مخکنم دا معاهده کړي وي د مشرکانو سره معاهده د سوا ولا يولون الادبار چې دوی بنګرځي شاګان خپلې نه د الله سره معاهده کړي و د نبی عليه السلام سره معاهده کړي ګوره د پیغمبر سره معاهده د شاه سره معاهده ده د الله سره ندی معاهده کړي و چې مونږ تاسو سره په جنگ کې شریکي وو او په شاکی ګو بنا وکانا عهد الله مسؤولا ذو عدد الله تعالی سوال کړی شوی قل ورته وای اے حبیبا لا ينفعكم الفرار چر نه فنرسی تاسو ته تختا ان فررتم من الموت کتا تو وتخت د مرګنا او القتل یا د قتلنا
و اذن په دغه وخت کې لا تمتعون تاسو ته په پیدا درنه کړل شي الا قليلا مگر ډیره کما قل من ذا الذي يعصمكم تو ورته وای اے حبیبا من ذا الذي يعصمكم سوق دی هغه سره ها سوق دی هغه ذات چې بچ پکې تاسو لره من الله تعالی عذاب الله تعالی نه ان اراد بكم سوءا الله تعالی اراده وکي تاسو ته د عذاب درکولو او اراده بكم رحمه یا اراده وکي تاسو ته د رحمت رسولو ولا یجدون دیبون ممیلهم د ځان د پاره من دون الله د ما سوا د الله تعالی نه ولین څوک دوست ولا نصيرا نه څوک مددگار ها نه څوک مددگار خیا تاسو څوک بچکون کې بل څوک نشته دي قد يعلم الله المعوقين الله ته معلوم دی هغه کسان المعوقين چې منع کوونکي د جهاد نه منکم تاسونا الله پیژني دغه منافقان ها چې دی حق ستوي شي منع ته چې دی منع را ولید جهاد والقائلين او هغه خلق الله پیژني هغه خلق القائلين لاخوانهم چې ويون کې دي رونو مسلمانانو ته رونو مسلمانانو ته سوې حلم الینا ما مونږ لرا شي ها پرې دوی د پیغمبر د امرګی چا حلم اسم فعل په معنا ذکر ای تو سره ولا یاتون الباس ان راجدا منافقان جنگ تا الا قليلا مگر ډیر کم اشحتن علیکم دا بخیلان دی پتا سبحان ها علیکم من علی خیرکم دا منافقان بخیلان دی په خیر تاسو باندې پیدا جال خوف کله چې ير راشي ها او د صح جنگ شروع شي رایتهم تبین دا منافقان ينظرون الیک ګوري تا حبیبه چې کله جنگ شروع شي نو تا داسې په بدو سترګو ګوري تدور اعینهم چې چاپیره ګرځي غاټي د سترګو د دی کله دې پشان دا غسړي یخشى علی چې به هوشي راشي پاغه باندې من الموت د مرګ دوی داسې په hebat او په یره باندې تا ته ګوري لکه چې د مرګ چپی پیراغلی پیدا ذهب الخوف کله چې هغه جنگ هغه چپاتې رشي د جنگ هغه چپاتې رشي سلقوکم بیا طعن کوي پتا سو باندې اے مسلمانانو به السنتن هداد فجب سخت سره چې کله جنگ تیر شي مړوي ها زه چې کم دین دشمن ته مخامخ ولاړم ته خو تختیدلې وي چاته وي مسلمان ته وي پوه شئ سلق څه ته ویل شي ها سلق ویل شي طعن ها حداد پدا سي جب سره چې تیری جبي دي اشحتن علی الخير دوی بخیلان دي په خیر تاسو باندې اولایک دا منافقان چې لم یؤمنو دی ایمان نه دراوړي ها دی ایمان نه دراوړي فاحبط الله اعمالهم ذائق الله تعالی اعمال دي وکانه ذلك على الله يسيرا دا عمل په الله باندې ډیر آسان دي يحسبون الاحزاب دا منافقان ګمان کوي په دغه لخر باندې ها دا د شی بوزدل دي ها چې دغه لخرې تلی دي په 19 اورات باندې بیا هم دوی ګمان کوي لم یذبو چلاند دي تلی مړال ته کې دي پوښې به کنه دا چې بوزدل دي ها چې هغه تلی دي میدان خالی کړي دوی نه دي ابو ټومړو او دغه نشنالیان دغه پیبلیانو سوي مال مړ نه دي پوښې به کنه روغ موت و ان یات العذاب کراشي دغه لخرې ها کداغه لخرې د دشمن راشي یودو دا منافقان ارزو کوي ها منافقان ارزو کوي لو انهم بعدون فی العرب ارمان دي چې دی ها خیال کراله چې دی سکونت چې دی اوسېدلې وي ها فی العرب په باندې کې ها چې کله دا قومونه د احزاب راشي د دې ارزو دا ها چې دی باندې کې وي ها او دلته چې کم دینو نه وي يسألون تپوسونه کوي عن انبائكم د حالات استاسنا څوک دا منافقان تپوسونه کوي ها د دې خیال دا دی چې دا ها کدا لخرې مثال تور سره د کفارو راشي ها دی دا ارزو کوي چیرې دی ها دی دلته دا منافقان د دې خبره ارزو کوي ها چیرې دی دلته کې موجود وي ا موږ ته معلومات کړي وي چیرې ها تلی دی او کنه دی تلی او تپوسونه کوي د خبرونو استادونه د حالاتو تپوسونه کوي چیرې د کفارو څه حال دی او استادو څه حال دی ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا کچتوي دا مشرکان او دا قومونه
فیکم پتاسو کې ما قاتلو دی یهودیانو به قتال نه د منافقانو به قتال نه کړي الا قلیلا مگر ډیر کم قتال به کړو رکوع ختم لقد كان لكم في رسول الله بشك ثابت ده تاسو لپاره پر رسول د الله تعالی کې اسوه حسنه هغه عادت خیستا په دې پیغمبر کې تاسو لپاره د عبرت ډېر نه خېدي د عبرت ډېر نمونې دي اسوه ته ویل شي عادت تا او اخلاق تا خیال کړه سیرت تا په دې پیغمبر کې تاسو لپاره سیرت حسنه ده د چا لپاره لمن کان دا چا لپاره يرجو الله واليوم الاخره چې امید لري د رحمت تعالی او د آخرت وذكر الله كثيرا او ډیر ذکر کوي د الله تعالی ډیر ذکر ولما راى المؤمنون الاحزاب هر کله چې ولیدل مسلمانانو دغه قومونه دغه د دشمن دا لخرې ولیدل قالو دی ویل هذا ما وعدنا الله دا هغه لخرې دي چې الله زموږ سره وعده کړی دا او دارنګ رسول د الله تعالی زموږ سره وعده کړی دا چې د دې مال بستاسو غنیمت وي د دې مال بستاسو غنیمت وي او تاسو ته به فتح حاصلېږي وتذق الله او الله رښتینی دی او رسول د الله تعالی وما زادهم نه دې سیوا کړي خیال کړه کنه نه دې سات سیوا کړي دی وعده دی مسلمانانو ته الا ایمان او تسلیما مگر ایمان او سلام د دې ایمان په نور مضبوط شوی دی او تسلیم اطاعت ته وي د دې اطاعت نور مضبوط شوی دی من المؤمنین بعض مؤمنانو کې رجال انداز سړي دي صدقوا ما عهد الله چاغي تصدیق کو دا خبرو چې دی په وعده کړی و د الله سره بعض مؤمنان دا چې دی خپل وعده رښتینی کړه خیال کړه لکه چې هغه څوک هغه انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ فمنهم بعض الذين من غسودي قضا نحبه چې پورا کړه حاجت شهادت خپل پورا کو چې انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ ده د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ترو د ارمان کړو چې ما پراتون کې جهاد کې مې مړه نه وکړلې ادب کې شهید شولې ومنهم بعض داسې دي ينتظر چې هغه انتظار کوي هغه د شهادت په انتظار باندې دي وما بدلوا تبديلا ادي بدل نک حکم د الله تعالی لرا یا حکم د پیغمبر لرا تبديلا په بدلولو سره بلکې دی د پیغمبر په پورا اطاعت باندې قائم پاتې شو ليجزى الله صادقین د دې لپاره چې الله جزا ورکړي صادقین ته بصدقهم په سبب د صدق د دې سره دغه صادقین څوک دي لکه نظر انس بن نظر رضی الله تعالی عنہ یا هغه صحابه چې لا په انتظار د جهاد کې ويعذب المنافقين او الله تعالی عذاب ورکی منافقان ته ان شاء الله شي او يتوب عليهم یا رجوع د رحمت کی په دی باندې بعض منافقان بیا په صداقت سره ایمان راوړل ان الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا رد کړه الله تعالی هغه کسان چې کافران د میدان د جهاد نه شو پته اختلاف بغیظهم سره د غوسه خپلنا غوسه مړه نشوله لم ينالوا خيرا حاصل نشدي ته خیر هیڅ خیر او ته میلاو نش بلکې دغه راغلیو روغ راغلیو او چې کم دینو زخمیان لاړ وکفا بالله المؤمنین وکفا الله المؤمنین القتال کافی شو الله تعالی مؤمنانو ته د جهاد نه د قتل نه الله کفایت وکان الله دی الله تعالی قويا عزيزا قوي او غلبي ولا قوي او غلبي ولا وانزل الذين ظاهروهم نازل کړه هغه کسان چې مدد کړو د مشرکانو سره من اهل الكتاب د اهل کتابونه خیال کړه چې کله د احزاب جنگ ختم شو نو نبی عليه الصلاه والسلام ته جبريل عليه الصلاه والسلام نبی عليه السلام نه نوته او کوړه هغه ته وی ته خو کوړه نه نوتله ما ته خلا د وسلې کې خودلو حکم نشته دی بیا نبی حضرت نبی صلی الله علیه وسلم راوتلو او په بنو قریظه باندې حمله وکړه ځکه بنو قریظه مدد د چا کړو د دې مشرکان
نو الله تعالی را کوز کړل دی اهل کتاب لرا من سیاچیم د قلاګانو خپلونا ها وقذف الله تعالی واچو فی قلوبهم الرعب فظلنا د دې کې رعب فريقا تقتلون یو ډله تاسو قتل ولا ها یو ډله د بنو قریظه قتل کړل ځکه چې دوی مدد کړو د چا سره د قریشو سره 50 کسان د دین راغلیو ها په کعبه شریفه کې د قریشو سره معاهده کړې و چې موږ به لاس په لاس تاسو سره مرګي چا او اورثکم فبراسه وتاثرون فريقا او بلډله تاسو خېت کړلا او اورثکم تاسو ته په میراث سره درکړه ارض زمکه د قریظه زمکه د الله درکړه وديارهم کلی د دی او مالهم مالونه د دی او ارض او اغز مکه تاسو له درکړه لم تطوع چې تاسو نو پایمال کړي یعنی تاسو پاغه باندې ها حمله نه وکړي خیال کړه ځکه بس خود دې د اعلان وته کوي د قلان را کوزيږي که سلامي کوي ها دې چې کوم نو جوانانو هغه را کوز شو هغه بوډاګانې سلامي شو هغه قیدیان شو او چې کوم نو جوانان را کوز کړل هغه سکړل هغه قتل کړل وای شو به وارض لم تطوع اغز مکی چې تاسو نو پایمال کړي وکانه الله علی کل شیء قدیر او دې الله تعالی پارشي باندې قادر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله کریم حاضرین باندې رحم وکړي خدای زمونږه یا الله مغفرت تامه نصیب کړي صغائر کبائر عمد خطا ټول راته معاف شي د خپل قهر د عذاب نه الله مونږ بچ کړي د دنیا د آخرت د ذلتونو نه بچ کړي یا الله زمونږ اولادونه صالحان متقیان او یا الله د خپل دین محافظین او خادمین جوړ کړي او یا الله کریم زمونږه مشران چې کوم وفات دي ته کامل مغفرت نصیب کړي چې حیات دي ته ولا حیات طیبه ورکړي رزق حلال الله کریم زمونږ ټول فراخ کړي یا الله د دنیا او د آخرت حاجات چاته ته معلوم دي الله زمونږ پوره کړي خپل فضل او کرم سره یا الله کریم دې قران پاک علوم او معارف او دې اعمال او اخلاق یا الله متعال نصیب کړي بحرمت سید الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم لا حول ولا قوة إلا بالله